حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث او دی حدیث کې یو مسله ذکر کیږي دا چې مسله ده چې ډیرو مسلمانانو دا اوریدل نه وي او دا حدیث هم نه وي اوریدل حالانکه دا صحیح حدیث صحیح الجامع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 255 کې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نقل دی هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث هم د مارانو باره کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې د مار د قتل کول نه ویریږي نو دا خبره ذکر چې یا زه مار قتل کوم او مانه بدله اخلي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی د مونږ نه دی یعنی مطلب د مونږ په سنتو باندې نه دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی موږ د مار د انتقام یعنی بدله اخیستو نه ویریږو نو څوک چې ویریږي د مار قتل کول نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د مار د سنتو باندې نه دی مونږ نه دی د حدیث دې پر مو بیان کړ چې عام طور باندې خلکو کې دا خبره مشهوره ده لکه څنګه بل حدیث په تشریح کې علما ذکر کوي وکړه یو سړی چې مار قتل کی او بیا دا کوم چې مقتول مار د کنه قتل کړی شوی دی نور مران کوم د دې رشتدار نو هغه راشي د کوم مار چې قتل شوی دی د دې په سترګو کې د هغه قتل له شکل وکسي او بیا د هغه انتقام یې بدلې پسې ګرځي هغه کس لټوي او هغه بیا هغه بدله اخلي دا مسله ذکر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صحیح حدیث دی صحیح الجامع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 255 کې ذکر دا حدیث وی څوک د مار انتقام نه ویریږي نو رسول الله مبارک فرمایي دا سړی د مونږ نه دی مطلب د مونږ په سنتو باندې نه دی ځکه چې مونږ د دې نه یریږو